یوه مسله د نورزه حوالې سره دی څه نن یې موخه لکه شپه یاد دی نه شپه یې دی لکه هغه څه ورته څه ټیک شو خو مو اکثر کار می که مایی کسمار شولاته نو زیاده تر څه بازار کې رش دی هغه یې کدو ولا رش ډېر زیات دی صحیح دی موخه له شورټ شو او داسې مو ورسه 300 ته ورسېدلو کیدای شي سره سمو ته وي 400 ته رسېږي صحیح دی کسا 450 دا لږ پکار دی مو پښتنه کو څه روایتو کې چې د ذکر شته نشته د امامانو مو ته دی حواله سره ویلي دي او نه دی ویلي بس هر نه زیات رشته ور باندې کسا ایمو امامانو روایتو کې هغه څلور عیدونه دي ستري د روژې د جمعې ورځ د عید کې رسي او ټولو نه زورور چې شو د هغه عید غدیر ده که خرشی کوي هغې ورځې وکړي څه مغورې ثوابونه دي څه هغې ورځې څه شاته ماړی ویر کې لکه 10 لاک انبیا شهدا صدیقینو ته تو ماړی ویر کړي او ورځ دور عظیم ورځ د علي ولایت ورځ ده نو ورځ یعنی نوی ورځ چونکه ایرانیانو نوی ورځ د مارچ کې مثلا کول بدلی کې هغوی شمسي ایمو اسلامي قمري ده قمري نه میاشتې والا یا هغوی میرستر کې سره وي یو د انګریزي والا د جنوري فروری د هغوی کول هغه نوی ورځ ده روزي طبیعت نیچر ډے نه هغوی ورته یایي یعنی د څو ګلون ګل شي خونې څپو کې خوشبو ولګوي دا شی نه به ذات خود څه ښه خبره ده خو البته شریعت رنګ ویر کوله حتی چې دا پیغمبر نه راغلی دا شی نه دی خبره ایون دا څه هغوی سیستاني والا کیاشته نورو مراجعو کیاشته چې دې ورځې کوم غسل دی هغه یا مستحب نیت سره نه دی مستحب نیت سره بیونونې راجای کوه شي خو به هر حال یو دویمه خبره دا څه اوس دماغو کې دا خبره نو څه وکیسمه ماړی نه امامانو صندوق کوي څنګه ته به غریبي تو د سرخونه کې وکړه خېټې طرف ته مو زیات سوچ ډېر وي زه بار بار یم څه دوره حسین نه منو لکه شور خان اکمل دا د سرخونه زیات نه دی هلته 7 سین راغلی دی کیدای شي روایت نه هم خبر مستند غیر مستند اول څه سر کې سین رسي مثلا هغه سورې څه سر کې سین رسي هغه انسان ولویلی هغه 7 سین بدل شولو و خوراکو کې انسان ذکر دعا وکړي به هر حال دویمه مسله څنګه ذکر کوم زیاته ایمو کور مې کې ډېره معماونه جوړه شوله هغه استخارې والا مسله ده وړې خبرې ته استخاره سفر کی وضعیه استخاره رشتو کیا استخاره کلیپ ما ونه کړی دی مو دا مجبور شو چې اوس خو مخود مجبوروي کسه استخاره به کوم ځای کې کوي دغه تخصص وکړي استخاره څه کله ته شکمان شولې کله ته چې شوي شکمان شولې څه اوس دغه دوه کې کومه واخا ده دغه وخت کې ځون خدای ته حواله دغه وخت کې ځون څه کا خدای ته حواله کې استخاره وکړه مثلا تزوی ته رشتہ کوي ایوه محلي کې وجل کېده دعایي څه خاده دعایي څه نه مثلا مشورې نه ورسته ته شکمان شوي اول مشوره ده اول میلاد والا پښتنه وکړه المنذ رجا خوې خصلات اخلاق دین مور او پلار سي راویا څنګه ده کته ویل څه ډیره بهترین اجل کې ده دالته استخاره ما کا توکل وکا صدقه ویر کا رشتہ وسوک هو کا اوس ګاډ واټ شول یو سي بلبل سي کده غزي کې ته استخاره وکې نه استخاره تردید سورات کې ده شاک سورات کې ده مو روټینو نه جوړ کړل ډیره د خیر شته استخارو د لاسه مچ کو رات کو نه اسلام کې اول مشوره ده استخارات ویم نمبر کې ده هر شي دانه د پکو دغه ورځې سفر نه وځم ته وخت سره استخاره خاوي څوم کوي نه ډیرو ځای کې به مشوره کوي او خيار کا سوسا اهل فن څکومي چا سره تعلق لري هغه نه پښتنه کې کوم مشورې کې ناکام شولې بیا شي وکا استخاره وک صلوات الله محمد علی محمد باندې بلا مسله بانک والا ده چونکه دا بار بیان شوی دی خو بیا یا په ویریږي مو سره کورمې کې یو بانکونه پرایویټ دی یو سرکاري یو سیمي بانک ده دی کې بیا اکاونټونه دي کرنٹ اکاونټ ته فکس اکاونټ ده سیوینګ ده
دغه کې پیسې کې خلاله و دې نه چې کومه منافع راشي او دا زه استعمالوه شم که نشم استعمالوی سیستاني هغه په نږدې تو د اجازات شته چې ته پرایویټ بینک یا اکاونټ خلاصولی شي او سیمی بینک یا سرکاري بینک سیوینګ اکاونټ بیا څه بارونه کوي خو یو شاید دی بینک نه دا شرط ما لګو څه دوره ګاټه به راکوي ته هلته خپلې پیسې ورسه شي که داخلي که زه ضروري دی څه فارم به ډکوي کوم مراحلې دي هغه به ته طی کوي که دا بینک پرایویټ دی مثلا 1 لک نه 1000 ګاټه وشوه دا ټوله ګاټه ته استعمالولی شي خبره خو سوچ شوي 1 لک نه څه وشوه 1000 دا به ټولې ته استعمالولی شي که دا بینک مثلا سرکاري دی لکه اوس نیشنل بینک سرکاري دی که نیم سرکاري هغه څه بارونه کې سیمی بینک وي یا فل سرکاري وي که دی 1 لک 1000 ګاټه وکړه 10,000 دا نشي استعمالوی مګر دا څه 15,000 غریبانو کې وشي کی 10,000 کې څو دا خمس نه هټ کر دی څه ذهن کې دا وایي چې زه 1 لک 10 والا خمس لنډاو هغه خپل د کول والی خمس بخپل لنډوي ته خو دا ګاټه چې کومه سرکاري بینک دی یا سیمی بینک دی 10,000 کې 15,000 غریبانو نه وشي که 15,000 به تو ته شدی جایز دي مثلا به یو بیا ته بیان کوم بینک کا پرایویټ دی مثلا لکه ایچ بی ایل بینک دی بینک الحبیب دی یا مثلا نور داسې بینکونه دي دا پرایویټ بینکو کې ګاټه وشوله 1 لک نه مثلا 10,000 دا 10,000 ټوله ته ځان ته استعمالولی شي معنی یې نشته دی که بینک بیا سرکاري دی یا سیمی بینک دی 10,000 کې 5,000 ته استعمال کا 5,000 بچه کوي غریبانو نه وشي بهرحال دغه د پرایویټ سرکاري بینک منځ کې فرق وسته عرض مکړلو ایوا بله مسله جمعې المنځنې وه تیر شو کال ما ویلي بیا ډېر کسان پریشانه شول خو یو وارې بیا ته بیانوم څه دا زده وي دا جمعې المونځ موږ کوو دا واجب دی ایمو د مغو کې یو شی نسته چې دا ثوابي دی مستحب دی که څه دا خبره غلطه دی ایمو فکر کې شیاو فکر کې ثوابي المونځ جامع سب باطل دی بدعات دی نه کیږي اوس مثلا ته غواړې څه غفله المونځ دی جامع سه وکړي باطل دی نه کیږي تهجد المونځ جامع سه وکړي نه کیږي دا اوس اهل سنت سره مو اختلاف دی تراویح باندې سوشل میډیا ته د خپله کس های نطور دی مفتی منیر شاکری څه نشته دی انورو ته څه شته دی خپلو منځو کې یو بل نه های نطور دی مو اهل سنت سره دا فرق دی ایمو رمضان کې مو نفل شته هر شپې مثلا 6 رکعاته یا لیلة القدر شپو کې سلسل رکعاته ایمو نوافل شته دي خو ایمو نوافل جامع څه دي نه کیږي باطل دي ځان ته به فرادو کوي اهل سنت کې کیږي خو ایمو ولا کې نشته دي لذا جمعه المونځ مستحب نه ده اوس که تاسو وایئ چې عید المونځ هغه ویلې جامع څه کیږي هغه بذات خود واجب و مولا غیبت و جن مستحب ده کله مولا ظهور وکړو دا به واجب ده دا بذات خود هغه نو لحاظا دا المونځ واجب ده خو پریشان نشو دی باندې دا خو بیا ډیر خلکو نه پاتې شول نه دې خپل هغه د مثلا شرایط دي 5 کیلومتر کې نه د انسان په کور د کوشش وکړي د غلمز دروش که نه راغو هم خپل خونه کې ظهر المونځ وکړو بیا صحیح ده خدا څه خیل دا واجب د دیني سوچ وکوي سبیل المنځ هم دا واجب نه ده چې مثلا سبیل المنځ په ځای ته بل المونځ کوای شي که نشي کوای نشي کوای چې یو بل نظر المونځ کوم یا مثلا دا نن ورځې مو تاسې ظهر المونځ وکړو دې په ځای مو بل المونځ کوای شو جمعې ورځې 2 المنځونه دي تو ته اختیار حاصل ده ظهر المونځ کوي خونه کې یا دالته مرکز سره چې جمعې المونځ کوي دې ته مو عربي کې یو واجب تخیری انګلیش الفاظو کې به هم آپشن ده دغه دوه کې چې کومې تو وکړلو مثلا که هغه المونځ وکړلو ظهر المونځ خونه کې به صحیح شولو که بیا دالته راغی بیا دا المونځ جمعې المونځ وکړو هغه ظهر المنځ ځای شی کو وایو چې تو د ظهر المنځ ضرورت بیا واجب شو که مستحب شو دو واجب شو حکم واجب تخیری څه دا ټکي لږ زده وي ښه دی څه خامخا تخیري څه تا ته اختیار حاصل دی جمعې ورځې دغه دوه کې د کوم یو کو خو جمعې المونځ جامع نه بغیر کېږي یا نه
څه سبا وایي چې جمعې المونځ وشه ماته اختیار حاصل شو زه خونې کې کوم نه خونې کې نه کېږي جمعې المونځ جماعت سره کېږي پیش نماز سره کېږي څه هغه بیا دوه جمعه المنځو منځ کې فاصله دی هغه یې په کار د مد نظر وي خو به هر حال دغه المونځ واجب تخیري دی نه مستحب زه څه کله پیش نماز نیت تړي دا واجب دی نه مستحب صلوات الله محمد و محمد باندې قضا روژه والا دی وی قضا المنځه والا دی قضا روژه قضا المنځه کې فرق و ډیر زیات ما ویلې دی چې ته متا متلور شم زه خو مخه یم سمکه خلکو زداوی د خبره کتو باندې قضا المس پاتې دی مسلمانی سبیل المس چه دی زه صوبی المس کا شوم کنه شوم کا شوم کنه شوم کا شو سوچ نه شوم کاوای مش سبنه وته اینو چو باندې قضا سبیل المس پاتې دی هغه صوبی المس دی یو مونی مخام مسخوتان که زی المس ده زی تهجد المس که شون کنه شون کوای شو خروجی که دا شی نده که مونی در رمضان المبارک قضا روژه پاتی ده ثوابی روژه ز نشم ستای مثلا داشت ولا که مونی که زی المس پاتی ده واجب ز ثوابی المس که مونی که زی رمضان روژه ده ز ثوابی روژه نشم ستای یو بل مسله جامع المنځ د پاره د بځای مخیری مسله ده رکوع حواله سره ده ځنه کسون د سیدی څه پیش نماز څه دور ورسیږي پیش نماز رکوع ته ټیټ شوی ده کسه خصوص شتاو کوي ته رکوع کې پیش نماز شامل ده شي ته شامل شوي حتی که ذکر د 900 کوات شامل شوي د رکوع هات کې ته د رکوع ته شماريږي خو ځنه وخت ده سي ده آغا سده پیش نماز رکوع کی سبحان ربی العظیم و بحمد ربی صلی علی محمد و آل محمد ویله که تو تا اطمینان ده چه نشم رسیده خبر خود شو کوی که تو تا اطمینان ده چه نشم رسیده تنگ چه نیات و تړلو هغه د سر راس شوالو الموس باطل ده در کو نشمریږي زده د جامع المنځ کې ډیر زیات کسو خالق دو کې دا شکایي پیش نماز هر وخت جی دو در کو د نو شوالو کتو دا اطمینان ده مطمئنی سکه زه نیات و تړم پیش نماز ځون نشم رسوي څه راسي غار سرخیږي دغه وخت د نیات و تړلو هغه راوخته لیتول مشه ده باطل ده او که بیا مطمئن نه وي یعنی داسې یې چې کیدای شي ورسېږو الله اکبر ستر راسي هغه سر وختلو دغه صورت کې الموس باطل نه دی دا الموس فرادو شو فرادو څه مطلب ځون د الموس شو ته د الموس ځون ته کوای شي او ته یو بل اختیار حاصل دی درې دی خو دریم نه خې ملک ساخت دی د الموس یو فرادو ځون ته بیل وکه یو د سو کده رنګ کده الموس چکا سپیش نماز هر وخت چې ابل رکوت کې ځون سوچ چکا شامل کا ورسې د مسلې باندې دغه کې یو بل مسله ضروری دی څنګه د ذکر کو هغه د څه دی ایتو مثلا اول رکوت پیش نماز ده دویم رکوت ده یو هغه مثلا 10 رکوت ده تب الحمد سوره الویلی قل والله سوره الویلی من نه پیش نماز 10 رکوت ده ایتو ډاک رکوت ده وس الحمد سوره الویلی ځون ته قل والله سوره کچیر پیش نماز رکوت ته ټیر خصوص تکوي دا ما یې خو به زه د سوره ختم کوم دا سوره به څه کوم کپیږي چې موسه پیش نماز ارخیږي وش الحمد سوره د ول وسه کول الله پرې دا ډایرکټ ځون ورور سوا یو مثلا کول الله سوره د ول وسله اوس دوی قنوت لسونه وشتاوي پیږي چې د دوی قنوت کزا الویلم پیش نماز رکوع سر شي کوي دوی قنوت پرې د اول خدا مستحب دی دوی قنوت څه سوره پرې خلای نو دوی قنوت خاصه به پکور دی پرې دی کبیا یې سناز دوی قنوت الویل او غنه باتو څه شمنې کو سر را شو المز چه شو باطل شو نوش والله پروردگار دعا دا کو خدای دا کومي مسئله بیان شول زکوال اعمال